دا سوال ډیر زیات کوي یره بدعتي سره قرباني کیږي کنه د چا چې مال د حرام او د هغه سره قرباني کیږي کنه څوک د نسوارو د سیګریټو کاروبارونه کیږي ور سره کنه د چا مال د سود د کرپشن کیږي کنه یو سړی مشرک د قرباني ور سره کیږي کنه یو سړی داسې مقلد دی چې د جامد مقلد دی او د حدیث په مقابله کې د مولانو خبرې ډېرې زیاتې اخلي د سره قرباني کیږي کنه دې باب کې ګوره څوک وایي نه کیږي دې ته فتوا وایي څوک وایي مه کوه دې ته احتیاط وایي نو موږ وایو د چا چې کاروبار د حرامو دی د سر قرباني مه کوه نه کیږي ځان له خبره ده مه کوه څوک چې بدعتي دی د سر قرباني مه کوه څوک چې تنظیم پرست ډله پرست دی او مشرک دی نو د سر قرباني مه کوه کم سړی چې د نسوارو د سیګریټو حرام کار کوي د سر قرباني مه کوه د چا چې مال د حرامو دی بس سره مه کوه قرآن عمومی آیاتونو کې په دې خبره باندې ترغیب کړی دی اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د الله نه یره کوه او رښتونو خلکو سره شه بدعتي رښتونی دی مشرک رښتونی وي جامد مقلد رښتونی وي سودخور او حرامخور رښتونی وي دې د وجه نه داسې خلکو سر پټل کې قرباني مه کوه د قرآن عمومي آیتونه دي دارنګه الله کله فرمایي فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین چې د یو سړي ظلم او د قرآن او سنت مخالفت درته معلوم شو فلا تقعد د سره تشه ناسته مه کوه قرآن کې الله فرمایي نو چې ناسته ورسره حرام ده نو قرباني به ورسره ټل کې جایز وي دغه رنګې قرآن کې الله فرمایي انکم اذا مثلهم چې تشه ناسته ورسره کې ته د یو شي نو چې کمزوري او بېدینه سړي سره او حرامخور سره قرباني کې ته خو داسې لکه څنګه چې دقه شی دی دغه رنګ الله فرمایي لیمیز الله الخبیث من الطیب الله وایي زه پاک او پلید د یو بل نه جدا کومه نو ته په ټل کې سودخور ګاڼهخور حرامخور مشرک بدعتي دا سړی ځان سره پټل کې مشرک کوه چې قرباني دی الله قبول کړي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک خلق د پاره د پاکان وي نو دې د وجه نه راجح دا ده او بهتره خبره دا ده چې قربانۍ کې ځان له داسې ټلګرې وګوره چې هغه موحدي د هغه عقیده ښکلي هسې نه کم کس ذبحه کوي یا پرې پیر بابا په نوم باندې رامدد شو وي نو د ټولو قرباني به تباه او برباد شي فلهذا ښه خبره دا ده چې ټل کې نیکان او پاک ملګري ځان سره کا او داسې کسان که چې د هغې په مال کې د حلال والي رش زیاتي او تا ته ووایي چې زما د دې قربانۍ د ټل چې کمې پیسې دي دا بالکل پاکي دي او دا حلالې دي یعنې داسې مه کوه کني بیا ښه خبره دا ده چې چیلې او ګډ حلال کا هغې کې هسې نور شریکان نه خو ګنده کاروبار والا سړي سره قرباني مه کوه وجه دا ده چې الله دله قبولیت درکړي